कर दे जो अक्लो होश से अनजान इश्क है, मंजिल मिले उस राह की पहचान इश्क है। आँखों में हसरतों की जगह पर उम्मीद हो जिससे भला सबका कुछ ऐसी नवीद हो। ووزګار خیله خیر چلاله ووزګار خیله زمونږ دې په ګرځېدو باندې خپې ماتې کړې او ته دلته راغلی ناست یې د نننۍ روژې خو رانه سم چوپلی ام جوړ کړی چوپلی ام په معده م د ولږې نه درد شو ما وایي دا سامان را سره د کوره پورې لږ یوسه راکړه زه به را سره یوسم راځه ته به وایې چې دا روژه یوازې ده نیولې ده موږ ته بوزه ښکارو چې مشر رانه نه وی نو हर सिमत उसकी नेमतें उसका कमाल है। وای خدایا یا لکه د ولږې نه مې په معده درد شو په معده ته سر خوړلی دا ټیم وګوره چې د روژه ماتې څومره ټایم پاتې شو لاله 3 منټه د پاس 9 بجې دي نو زما اندازې مطابق 2.5 غنټې پاتې شوې دا څه 2.5 غنټې یا لکه د ماښامي پورې به دا روژه زه ټینګه کړمه الله به خیر کړي وای لاله ولې دې ووالمه تمام خلک روژه دي یوازې موږ خو روژه نه دي نیولې و د بډاګرام میلو ومې والې په دې وجه چې 20 پیره مې درته ووایي 20 پیره مې درته ووایي چې دا موبایل سر خوړلی په ټیم کا هسې را به دې په نهار روژه ونیوله ما په ټیم کلی و لاله خو د اے ایم په ځای رانه پي ایم لګېدلی و ها وای په دقه ځای کې خو ته پیلې چې ته په اے ایم او په پي ایم کې فرق نشي کولی نو ما ته څه پته وه لاله داسې وکړه چې دا سودا کور ته ورسوه چې په سترګو دې ونه وینم دا سودا پټاپټ کور ته ورسوه او مور ته وایي ښه مزیدار سالن دې پخو ګاونډیانو ته یې ولېږه او که زه خو کور ته لاړم که نه په ما غوساړو بیا راځي زم چېرته په سیند کې اوبه خورم شابه ځي ځه फालतू टाइम पास के आँखों में हसरतों की जगह पर उम्मीद हो जिससे भला सबका कुछ ऐसी नवीद हो। जिनके लिए لاله په راسته باندې خوبونه کوې پورته کم دنه یو ټنګ یو دې رامنې په نهر روژه نیولې ده او بل خبرې هم کوې دلته دا ټایم وګوره څومره ټایم پاتې شو 15 منټه پاتې دي لاله 15 منټه یاره که دا 15 منټه تېرول دا خو د غونډې ورځې نه ګران دي خو داسې وکړه لاړ شه د ګاونډیانو غم وکړه سالم را یوسه شابه ټیک ده شابه ځه صحیح ده دا ګیټ چا وټنګو په دې ټایم باندې څوک رالو हर सिमत उसकी नेमतें उसका कमाल है। اسرار ما السلام علیکم نصر ورور څنګه خی برابرې ټیک ټاک خیر راته ښایي یاره زمونږ کې دا ساک تیار کړي وو نو ما چې ګاونډي مې یو تام پکې یاد کړمه یاره ها نو ایله بیله ساک هم پخ کړي وو یاره د دې ګاونډي د پوزې دا نیټورک راته پورې نه ښکاري پایو جي راته ښکاري چې دته څنګه پته ولګېده چې ما چرګ پخ کړی دی لکه څه سوچونو کې لاړې سوچ مه کوه نن ټیکس په 11 بجې ما د نیاز چرګانو والا خواته لیدلې او د 2 بارانګو چرګانو نه سټ هغه ځای ته ګزار کو هغه څه شو هغه ته پوه نه شوې که نه ته مې پوهېږه که نه هغه پیشو وړي وو او هغه پې روژه ماتی وکړو پیشو پې روژه ماتی نه دی کړی په هغې به ماښام نه ته ځان له روژه ماتی کړې ها ته ودې اورېدو خو خیر دا ساک څوک لږ ما لړکه تکلیف دې کړی دی خو د غریبانانو خیال پکې ساته زه خو خیر دی څه وس مې شته ځانه به څه کومه داسې خلک به دې ګاونډ کې شته چې د هغوی وس نه کېږي خو چې څنګه چې ځان له خوښې حقه به ګاونډي له خوښې وا دې اورېدو ځه وځه السلام علیکم لوښي به ماښام در ولېږم ښه ډېر ښه کار دې م کړی دی چې سابه دې راوړي دي در وبایلېږم یاره دې ګاونډي خو مې ښه ډېره بېزتي وکړه
ځه په کار مو زموږ سره داسې ده چې چرګ مې ځان له ایښی دی او صابه مې ګاونډي له اخیستې دي زما له سپېره سره داسې په کار وه ای خلکه څنګه چې ځان له خوښوئ داسې ګاونډي له خوښوئ کله ناکله په دې چرګ کې مې یادوئ یوازې په سبو کې مه یادوئ که نه د الله په امان وای لالا نو ولې دې شکر ورشه دا کیمرې ته ګوره کیمرې ته ګوره نصر وروره څنګه ښایي دا ساګ مې پخکلي وو کور کې نو ما چې یاره ګاونډي مې دی او دا پکې یاد کړمه یاره ها ایله بیله دې ساک پخکلي ها وایه سلام دین بچیا خبر دومره سلامونه کوي ما شیف په نکاح وکړه مړه ما چې ګوره ډېره بېزتي راله وکړه او زه خیر په کار هم زموږ غوندې خلکو سره داسې ده چې چرګې کور ایښلی دی او صابې ګاونډي له اخیستې دي ای خلکه یوازې په سبو کې ګاونډي مه یادوئ کله ناکله په دې چرګ مې